بهرحال یو بل خبره د باز خلکو پیره تابع کېدې شي یا چړېل د خزینه جوړېدې شي، لیکن کله د یو خزینه چړېل جوړیږي او هغه د حد تزان اورسې لکه قبرستان کې داغه غو طریقه کوي، مړ تازه مړ راوباسي، جادو او ټونی هغه طریقه ده، داغه خپل جادوګر دی بنگال وغیرہ کې دلته ملاویږي، نو دا زنانه قبرستان ته بیا د شپېزي ټول وجود بربند کی تازه مړ راوباسي، داغه پسینه باندې وړاږي، بیا دا غیلان دیناسته یغوب په ځان باندې توي سلوي خورز دا چلو کی بیا په شی اثر نه کوي، نو دا سه زنانه چې کم زیولی دي شي نو داغه قتل واجب دی، ځکه چې اگر واستو بیا ناصر جوړیږي تبای اسباب جوړي بیا غا بعض پیریان خلق ځان د پاره مسلط کړی دي، نو فرض ځان د پاره تابع کړی دي، هغه باره کې د فقها او رائے دادا کچري جادوګر پیریان کافران پیریان چاته نقصان رسول د پاره چا ځان له تابع کړی لکه تابع کیږي، دغه سړیم کافر دی دغه پیریم کافر دی، او کچري مسلمانان پیریان د چا تابع وي نیک کار ته ناخلی نو دغه د جواز فتوا شتا، لکه سردار کونین صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت عائشه صدیقه یو بل روایت هم ده، هغه ابن مسعود راغسته دی وای عائشه صدیقه رضی الله عنها کوړه یو ځل پیری راغی، دو درې ځله راغی، حضرت عائشه غل سروالو مړی کړو، چاته نه تاسو کړو چې دا خو مسلمانو چې د نبی کور ته راتلو، دا خو مسلمان پیره او کلمې ویلو او تاول مړ کړو، حضرت عائشه ورته ارشاد فرمایلو چې کله دا مسلمان پیره نو بیا زنانه کور کې आवाज ده د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم رحلت دنیا نشوي ده، نو دی ولې دی کور ته راتلو، نو هغه ورته وی چې د اې دا الله د پیغمبر بیبي ام المؤمنین دغه خپل ایمان تازه کول له قران اوریدو د پار راتلو، نو هغه ورته وی چې زنانه کمزې کی ویل تور لراتل نو پکار، نو دې ځنه معلومیږي چې د پیریانو د انسانانو د توالد تناسل بعض سلسله چې ده هغه کې دې شي امکان دا غیشتا، نو په دې وجبان دي چې یو سړی کور ته دنکیږي، نو ماقام په هر کور کې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم، او آخری دو سورتونه درې سورتونه او ورسره آیت الکرسی، ورسره اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ورسره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، دا چې وای درې زلا، نو بیا په دغه کور تسلط د پیری به بیان شي راتله، یعنی تسلط د پیری په هر ځای کې راځي، قران ثابت کړي، حدیث ثابت کړي، سردار کونین په زمانہ کې د ګرځیدل ثابت دي، داسې د نصیبین پیریان چې راغلو صحابه وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ سره دو درو صحابو نه دا روایت منقول له وای سردار کونین صلی الله علیه وسلم مونږ سره ناستو اچانک غیب شو، مونږ ګرځیدو در په در پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کوسا یو لارا یو درسگاہی شیم پرې نه خودو، لیکن سردار کونین ملاو نشو، سحر بان سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام راخکار شو، وای مونږ ورته وی چې یا رسول الله په مونږ شپه بل شان تیر شو، مونږ ټول شپه منډي والی دي چې مشرکین کفار راغله او سردار کونین یې گنی بوتلو، او سردار کونین ته به تکلیف رسولي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلو چې د نصیبین وفد راغلو، هغه پیریانو د تعلیم د پاره زبوتلو، ما پاغي کې بعضی کسان نور علاقو ته ولېګل، بیا قران کریم دا غي ذکر وکړو چې قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، اوس دا خبره چې پیریانو کې پیغمبران وو کنو دا قابل غور خبره، په دې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکل کړی دي، دارالعلوم دیوبند هم په لیکل شوی دي، نور داسې علامه بدرالدین شبلی رحمت الله علیه هم په لیکل کړی دي احکام المرجان کې، نور په ډیرو ځایونو کې په دې لیکل دي، قران کریم کې د اتمه سپاره کې روایت ته هغه دا دی چې یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا،
یا معشر الجن والانس یو خدایت قرآن وی یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء ربك ان ربك حكيم عليم. دغه آیت نه خدا معلومیږي چې پیریانو او انسانانو یو بل ته فائدې ورکړي دي، خو چې کم خلق په پیریانو باندې غلا کوي لکه د چا خزانه پسې ولېږي د چا جیب پسې ولېږي هغه نه پیسې راوچتای قادر دي په دغه الله قدرت ورکړي دي چې د ملکه بلقیس تخت چې دی داغه باره کې دعوه کوي چې وو خزانو نه راوباسم نو د چا د دکان نه د کور نغلا هم پیری کول شي. خو کله لا حول ولا قوه سار او مقام سو کوي آخری 3 سورتونه وای آیت الکرسی وای بسم الله الذي لا يضر وای او اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم دا وی او دا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين یول زلوی د دکان یا د کور نه پیسې چر نه غیبیږي هغه چر د ښکارا پیریانو چا نه خزه پټی کی پیسې نو بیا وای چې پیریان د کور نه پیسې تقریبا د بل پیری در کړه ناستلا دا هغه تختی نو که چانه لور یا خزا د لور د موبایل لپاره پیسې جمع کولی نو خامخا غي کارت غستلوي چانه پټي د دې پلار جیب کې پیسې پرتی وي اب اصل 200 خامخا خپل کارت د لپاره چا سره برابر کوي اوس خو اسانه شو په کجراغله دي 150 روپے لګي نو دا غي په 100 روپے باندې لږ 200 ورځې کیږي دا څه خزا دا هغه بس د پاره خامخا پیسې پټي نو یو دغه وي خو پیره بچری د کور نه پیسې نشي پټولې دا دعوی سره ویم ټولو ته اجازه ته درې ځله اخري 3 سورتونه درې ځله آیت الکرسی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم درې ځله سلام قولا من رب الرحيم درې ځله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين درې ځله اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم درې ځله آیت الکرسی ور سره درې ځله دا دی وی یو سره چر او لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دام درې ځله نو چر به د پکور د پیری حمله نشی راتله بل ځای کې اوس پیریانو کې پیغمبران شتاو کې نشتا قران و یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم اے د جناتو ټولیا اے د انسانانو ټولیا ولی نور اغلی تاسو له پیغمبران تاسو د جنسنا پیره په کوم یاد شو انسان په کوم یاد شو نو یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی چغیب بیانول تاسو ته زمونږ آیاتونه وینذرونکم لقاء یومکم هذا يرول و تاسو د قیامت دروازه د ملاقات نه دا دروازه د قیامت خطاب دی قالوا بلا دی ورته ولی نو راغلی اوس پیریانو کې پیغمبران راغلی دي کنه د سردار کونین صلی الله علیه وسلم نمخ کې بعض فقها مفسرین وایي چې او راغلی دي د سردار کونین د زمانه نه پس سردار کونین چې کله راغی نو هغه بیا پیریانو انسانانو دواړو د پاره پیغمبر شو نو دغه نه پس د پیریانو دراتک سلسله ختم شوه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت نمخ کې پیریانو کې هم پیغمبران مفتی شفیع رحمت الله علیه یو واقعي لیکي هغه وی د هندوانو دا بوتان بھگوان جی چی پاروتی جی او جیگن جی او هنومان جی او دغه سي شنکر میا دا دغه خدایان دي یعود دے نصر دے یعوق دے یغوث دے نصر دے دا دغه سیری یادا لات منات عزا دا ټول چې دینو دا خدایان دي جوړ کړی دي نو د هندستان کې کم دا اندوان چې دی هغه چې خپل مندر کې خپل کم خدای لګولې نو د باز شپارس لاسونه د باز 200 لاسونه د باز لس لاسونه د باز خپل از دولسی نو ما یو هندونه تاسو کو میں دا دومره ډیر لاسونه خپې ولی وی بھگوان میں شکتی آ جاتی ہے ویدا بھگوان کی شکتی راځي نو لاسونه خپې ډیر شي حالانکه دا څه نه ده مفتی شفیع رحمت الله علیه وی چې وی دین دا ثابتېږي کې دیشي چې په پیریانو کې پیغمبران راغلیو چونکه د دې شکلونه بلبل شانی نو هغه دغه سیونو چې د پیریان ولیدل هغه د هغه جوسی جوړ کړ انسانانو ته نزد کړي نو د پیغمبر په ځای ته نه خدای جوړ کو نو هغه وی چې دا امکان شته چې په پیریانو کې دغه پیغمبران په هغه زمانہ کې راغلي
خدای او راجح قول نه دی، دا صرف هغه تفسیری قول دی چې د قران دی آیت سره نور په دې آیت کې یو اختلاف چلیږي د مفسرینو، هغه یو جدا خبره ده. خدغه پکې یو قول شته د موقع مناسبت سره دغه ضرورتو نو دام په پیریانو کې راغلي دي. بهرحال جنت تتلل دي څنګه دي؟ په جنت کې خوراک، جنت تتلل خو مې بیان کړو، جنت کې خوراک باره کې مفسرین محدثین رائے ده، په دې کې اختلاف ډیر دی، خو ډیر وایي چې نه د پیریانو په دنیا کې خوراک خو زمون په شان دی څنګه مخکې ذکر وشو، لیکن په جنت کې به تسبیح او تهلیل دا الله ذکر چې ده بس دا بد دي خوراکي چې کوم مسلمانان پیریانی داغي خوراک بس صرف دا الله ذکر وی، نور زمون په شان خوراک او دا انعامات دا بدی جنت کې نشي کولای، ځکه دی الله دغه یو سوال چې قبول کړو دغه کافیو. دین علاوه د پیریانو عمر، پیریان چې دینو په الکوالی کې څوک نمري، بوډاوالی ته خامخارسی، بوډاوالی ته بدی خامخارسی الکوالی کې نمري. بل خبره ده مونږ خلک بعض ټیم تاسو ته وایو وای دا دې کټ میکړو دونه پانه راوالی نو هغه په کینچه کټ کې ټول پیری می کټ کړو، بعضی وای دا دې اور می ورته کټول سوځیدل، بعضی بوتل راوالی وای دې کې پوکې وها نو هغه وای هو وای شپارس می ورته بوتل سر په بند کی، دا دروغ دي، دا تاسو نه پیسې ګټل دي، صرف تاسو ته مونږ وایو نو په مونږ خامخا تاسو اعتمادي پټکې مونږ والی ګیري او ځان نم پورا زبرجد جوړ کړي، نو تاسو ته بیا وایو چې بس دا شپارس خو می کټ کړو، دا 25 می دې بوتل کې بند کړو او دا 2 شو دا می وسوځول، دې سره ټول شپږ سو پیریان دی پیرا په پیرا به نه لس 15 شلبته سوځوم ا 2000 روپے براکه، نو چې بس هغه شپږ سو سوځي نو استاد جیبم شپږ سو جنازي وتی، بیا دا ټول چې دا ناروا دي بدی باندې دا پیسې غستل ناروا دي. کم خلک چې درته دي تناستی چې وې سوځومې کټکومې او په بوتل کې بوزم، دا نشتا. البته د دینه د اوچتولو طریقه شته، شریعت خولې ده، هغه دغه کلمات دي چې په دې باندې دا لړکیږي چې ډېر طاقت یې پکې غټو ګوتو نه ونیسي او دغه کلمات په وای بیا د پیری ټینګ شي.